الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والارض. خاص الله لره کمانډ دی، اختیار دی، کابو دی، ملکیت دی د اسمانونو او د ځمکو. ویوم تقوم الساعة، کله چې قیامت قائم شي، یومئذ په دغه ورځ باندې به یخسر المبتلون، تاوانی شي، نقصانی شي، زیان کې بشي باطل فرس خلق. وترا ته به وویني کل امت، هر یو ټولې، هر یو جماعت، جاسیه چې بزنګونونو به پراتی نسکور. کل امت تدعا الى کتابها، هر یو ټولې برابللی شي خپل عمل نامې ته. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، ورته به ویلی شي نن به بدله ملاویږي هر یو ټولې ته د خپل عمل. هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق، دا تاسو ته چې ملو شو عمل نامه، دا هغه کتاب دی چې خبرې به کوي د انصاف. انا كنا نستنسخو، بېشکه دا موږ لیکلي کړي دي ما کنتم تعملون، ستاسو د اعمالو. فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، پس هغه کسان چې ایمان سره یې نیک عمل کړي، ويدخلهم ربهم في رحمته، خپل رب داخل کی په خپل رحمت کې. ذلك هو الفوز المبین، او د رب دا رحم دا لویه کامیابی ده. واما الذين كفروا، او هغه کسان چې منکرین دي، افلم تکن آیاتی تطلع علیکم، ورته به وویلی شي ای تاسو باندې زمونږ احکامات نو لوستلی شوي، فاستکبرتم، چې تاسو ترې ځان لوی وګڼو، وکنتم قوما مجرمین، وی تاسو یو قوم مجرمان. واذا قیل، هر کله چې اوبه ویلی شو تاسو ته، ان وعد الله حق والساعة لا ریب فیها، چې د الله وعده رښتونې ده، قیامت پر راتلو کې شک نشته. قلتم تاسو به وی ما ندري ما الساعه، موږ خو قیامت نه پیژنو. ان نظن الا الظن، څه معمولي غونته ګمان موږ ته. وما نحن بمستيقنين، خو د زړه یقین مو پې نه راځي. الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام زمونږه صبر او زمونږه برداشت د دې اندازه د انسان د دینه ولګي چې سره د دینه چې ولله ملک السماوات والارض، کمانډ د ځمکې او د اسمان ټول د الله په لاس کې دی. کله چې وغواړي رس کی، کله چې وغواړي شپه کی، کله چې وغواړي شین کی، کله چې وغواړي باران کی، کله چې وغواړي رحمت را نازل کی د اسمان نه، او کله چې وغواړي چړک نه را نازل کی. هیڅ کې د مقابلې او هیڅ کې مخې ته د ودرېدو نشته. د هغې نه باوجود مخلوق ناکردی کوي، مخلوق د هغه رب مخالفت کوي. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام مسجد نبوي کې ناستو، حضرت ابو حریره رضی الله تعالی عنه یې مخې ته ناستو. د صحیح سته د ابو داود شریف صحیح احسن حدیث مبارکه دی. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وایي یا ابو حریره، یو څلور خبرې درته نه کومه چې تاله به ډېرې فایدې درکړي؟ ورته وایي حضور ولې نه؟ ورته وایي دې څلورو خبرو کې چې کله یو خبره هم ته ووینې، نو د ځمکې د پاسه نه تا ته د ځمکې د لاندې تلل بهتر دي، یعنی مرګ وغواړه. چې کله په دې څلورو خبرو کې یو خبر هم ته ووینې، مرګ وغواړه. حالانکه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام خپل امت ته وایي مرګ مه غواړئ، ځکه چې تاسو مرګ وغواړئ نو په مرګ باندې خو ستاسو د اعمالو خاتمه وشوه، او چې زندګي موږده شي کیدی شي په الله ځان وبخي، داسې یو عمل مو د لاسه خپونه وشي چې الله مو وبخي، نو مرګ مه غواړئ. او ابو هریره ته وایي چې په دې څلورو خبرو کې یو خبره ظاهره شي، نو د ځمکې د تل د پاسه د ګرځېدو نه د ځمکې ګیټې ته تلل بهتر دي، مرګ وغواړه. ورته وایي ډومبني چې کله د یو ملک حکمرانان مالفې هغه ځان ته حلال وګڼي، مالفې ویلی شي ټیکسونو ده، هغه څیز چې حکومت ته د عوامو نه میلاویږي، د عوامو به خدمت کوي او د عوامو نه به ټیکس غونډوي، مالیه به غونډوي، مختلف څیزونه به غونډوي،
او په هغې باندې به ملک چلوي او د عوامو د خیر ښېګړې کارونه به کوي. هغې له به سړکونه جوړوي، اسپتالونه به له جوړوي، هغې له به ادارې جوړوي، هغې له به ارام او سکون ورکوي. نو چې کله دغه مال حکومت د ځان دپاره خپل مال وګڼي او خپلو جیبونو، خپلو اکاونټونو او خپلو اسایشونو دپاره یې لګوي. بار تیل په یو قیمت ملاویږي، دی په تا باندې په بل قیمت خرڅوي. ګیس په یو قیمت ملاویږي، دی په بل قیمت خرڅوي. بجلی په یو قیمت ملاویږي، دی په بل قیمت خرڅوي. ستا نه ستا ټیکسونه غونډ کي او په هغې باندې ځان له بینکونه ډک کي. نو دا د رسوایۍ دور دی، دا د بېعزتۍ دور دی، دا د ګرانۍ د پریشانۍ دور دی. نو یا ابو هریره سوال وکړه چې الله در باندې مرګ راولي، د قبر زندگی په دغه وخت کې، په دغه موده کې او په دغه وختونو کې چې کله داسې حالات راشي، په دې کې به عذابونه راځي. د دې نه د ژوند نه دا مرګ بهتر دی. دویم چې کله په انسانانو کې دا رواج عام شي، په نارینه او په زنانو کې، چې هغې د خپل رشتې نه، د پلار نه، د مور نه، د خور نه، د رور نه، د ماما نه، د کاکا نه دوست له زیاته ترجیح ورکوي. په یو دوست باندې مال لوټاوي، په یو دوست باندې خپله زندګي نه چا ورکوي. پلار ته نه ګوري، مور ته نه ګوري، رور ته نه ګوري، خور ته نه ګوري، بلکې د خپلو مفاداتو دپاره د یو دوست دپاره هر څه کوي. پردی خپلوي او خپل پرېږدي. دریم چې کله ستا په کلي کې، په یونین کونسل کې، په ضلع کې، په ډویژن کې، په صوبه کې، په ملک کې داسې خلک حکمرانان شي چې هغوی نه دین پیژني، نه مذهب پیژني، نه کلمه پیژني، نه مونځ پیژني، نه اودس پیژني، او ستا فیصلې کوي. ستا د امت چې کوم پوهه خلک دی، هغې صرف د دواګانو دپاره ساتلي، په هغې دواګانې کوي او هغه رزیل ابن رزیلي. دا په احادیثو کې الفاظ راغلي دي. هغه له کلمه نه ورځي او هغه د قوم مشر شي. نو په دغه وخت کې سوال وکړه چې الله دې وفات کي، په قبر دا زندگی بهتره ده په ځمکې باندې د اوسېدو نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابا هریره ته وایي. او څلورم چې کله یو سړی د بل سړي عزت د هغه د یرې نه کوي چې یاره که د دې عزت نه کومه نو دې راته نقصان رسي، که دې پلانکي ته سلام نه کومه نو دې راته نقصان رسي، که ده سره تعلق نه جوړم دې راته نقصان رسي. نو چې کله ادب او اخلاق د یرې نشي، نو یا ابا هریره دعا وکړه د قبر زندگی د دغه وخت په ځمکه باندې د زندګۍ تېرولو نه بهتره ده. اوس دې موږ د نن سبا سوچ وکړو چې په دې کې کم حالات دي او په دې کې موږ ته کم هغه حاضر شوي دي. پیغمبر علیهم السلام وایي نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه ده، د هغې د نبوت معجزه ده چې هغې دا د نن نه 1447 سال مخکې ویلي چې داسې حالات در باندې راشي. نو په هغه دور کې به ته بربادېږي، په هغه دور کې به ته د خپل عزت تپوس نشي کولی، ته به د خپل حق تپوس نشي کولی، ته به د انصاف تپوس نشي کولی، او ته به د یرې نه په ناحقو پسې چغې وې، په ناحقو پسې به روانې، او چې کوم حق پرست خلک دی هغه به په ځای باندې پرېږدي. الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام ویوم تقوم الساعة یومئذ یخسر المبتلون. کله چې قیامت قایم شي په دغه ورځ باندې به تاوان وکړي باطل پرست خلک. وترا کل امة جاسیه، ته به وینې چې هر یو ټولې به په زنګونونو پراتی وي. په زنګونونو کله پراتی؟ کله چې سړی پریشاني نو دکه شانتي کړي. الله وی هر یو کس به پریشاني. ولې؟ کل امة تدعى الى کتابها، هر یو امت به خپل عملنامې ته رابللی شي. او عملنامه که د یو سړي که امتحان او هغه ښکلې ورکړي که خرابې ورکړي، خو چې کله ریزلټ ته ودرېږي که نه د هغه مخ زیړي چې خدای پاکه څه به راسره کېږي. د الله وایي ټول به نسکوري او ورته به اعلان کېږي الیوم تجزون ما کنتم تعملون. نن به تاسو ته د خپلو اعمالو بدله میلاویږي. نو پیغمبر علیهم السلام صحابه ته وایي، د طبراني شریف حدیث مبارکه دی چې یو انسان به هغه سره چې حساب کتاب کېږي نو په هغه باندې به یوه پیسه قرض راوخېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي یوه پیسه قرض به پرې راوخېږي. الله پاک به ورته وایي دا پیسه را پیدا کړو بس جنت ته دې بوځم. ابه وایي پیسه خو ډېره اسانه ده، بس هغه به لګیا شي ګرځي به، پیسه به ورته څوک نه ورکوي، پیسه به کوم ځي نو هغه به د دوزخ په ویښ کې پیسه وویني، د دوزخ په ویښ کې به یوه پیسه پرته وي.
دا لمبې به ترې نه خیږي او په ویښ کې به یو پیسه پرته وي نو وي هغه به دوزخ ته ورودانګي چې یاره یو پیره به دا عذاب وي که دا پیسه مې راوچته کړم نو د دې نور عذاب نه خو به خلاص یم په یو پیسه باندې خلاصېږم دا یو پیسه به د کره ځي او کیدای شي دا یو پیسه د مولانو د کره ځي موږ ته به شیخ اسرائیل صاحب یو خبره کوله وایي به د قیامت په ورځ باندې به د ټولو نه مالدار خلک مولیاني ځکه چې ویل دي به خپلو مقتدیانو ته د دنیا اړې پاتې شوي نو دلته کې خو هغوی سره دا غم نشته هغوی خو وایي دا استاد جي خوري خوري کوي به خو د ده ورته ډېره لویه سینه نو دی وایي خیر دی بچوانو څنګه به رانه دی جنت ته به رانه په کومه ځای په هغه ورځ باندې مې پکارېږي په کومه ورځ به چې تاسو سره هېڅوک نه نو هغه وي کیدای شي دا یو پیسه چې کوم دی دا د مولیانو هغه پیسې چې په هغه ورځ باندې به دي د مقتدیانو نه خپل قرضونه راغونډوي چې بھائی تا چې کوم دی نو د ځان دپاره پیدا کولی شوه د ځان دپاره د خوراک کو زما غم د سره و که نه زه خو به چې یو منټ وروسته شوم نو خو دومره خبرې به دې راپسې کولې چې لږ به تا ته مشین ښکارېدم زما به غم خادي نه وه زما به روغ رنځور نه و بس صرف تا ته بازیري وه او چې کله به ټایم راغی نو تا به وایي استاد جي مالدار دی نو هغه به شیخ اسرائیل صاحب به وي ټولو نه مالدار به دا امامي او کیدای شي دا یو پیسه د دي نو دې به ورپسې ورودانګي نو چې دې ویښ له لړ شي ښه ستي به شي راوابېلې چې سر له راشي به ترې نه بیا وغورځېږي نو اویا زره کاله به دې خیجي کوزېږي پیسه به سر له روړي واپس به ترې نه ځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیث الفاظ دي خو هغه پیسه به دې راوچته نه کي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته څه وایي چې هغه ورته وایي حضور که چېرې ما جهاد وکړه زه به جنت ته ځم 3 پیرې ورته وایي او په 4مه پیره ورته وایي ته دې خوا راشه الا الدین خو که قرض در باندې نه وي ګورې که پردی قرض در باندې پاتې شي جنت ته تلل د شهید هم نشته نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دی چې کوم دی په دغه ورځ باندې به هر یو سړی هغه په خپل زنګون باندې پروتي اليوم تجزون ما کنتم تعملون هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق دا خو هغه کتاب دی حق خبرې به کوي الله وایي انا كنا نستنسخ دا ما په خپلو ګوتو لیکلی دی الله وایي فرشتو راوړی دی او ما لیکلی دی نو څنګه به پکې غلطي راشي ما کنتم تعملون هغه چې اعمال تاسو کړي دي نو فاما الذین آمنوا الله وایي نتیجه یې راته اورم فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات پس هغه کسان چې ایمان یې وروړی دی او نیک عمل کوي فیدخلهم ربهم فی رحمته نه الله به داخل کی په خپل رحمت کې ذلک هو الفوز المبین دا لویه کامیابي ده واما الذین کفروا او هغه کسان چې کفر یې کړی دی نو فرشتې به ورته وایي افلم تکن آیاتي تتلی علیکم ولې په تاسو باندې د الله احکامات نه راغلي چې لوستلي وي او تاسو د الله حق ادا کړی پس تکبرتم هغه وخت خو ځان ډېر لوی ګڼو هغه وخت خو به تاسو وایي دا د استاد جي خبرې دي دا به هم نه وایي چې دې د قرآن نه لګیا دی وکنتم قوما مجرمین تاسو یو قوم وې مجرمان چا ته ویلی شي چې سره د پوهې نه ځان نه پوهه کړي وي کېږي به وإذا قیل هر کله به چې تاسو ته ویلی شو ان وعد الله حق قیامت ګورې شته به قیامت کې به حساب کتاب کېږي تاسو به درته به وویلی شو والساعة لا ریب فیها او شک پکې هم نشته نو ګورې سوچ کوه حق ادا کوه د الله احکامات منا قلتم تاسو به ما ندري زه خو نه پېژنم ما الساعة دا قیامت پکې لاسي دا قیامت بلا کوي چا قیامت لیدلی دی ان نظن سلغون ته ګمان مې شته الله وایي د دې به د خنداني دا شي کولو ان نظن سلغون ته ګمان مې شته الا ظن خدا خو ګمان دي ګمانونه چا رښتیا کړي دي څه ذهن کې مې راځي چې کیدای شي داسې وشي خو د کیدای شي څه جواب دی وما نحن بمستيقنين یقین مو نه راته نو اوس مو یقین راغی که نه اوس ودرېږې اوس د خپلو اعمالو هغه سزا مو څه کې اوس الله له حساب کتاب ورکې بسم الله الرحمن الرحیم